عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے ریاض الجنت کی عائشہ بھائی ولاڑا وا زما استاد نبی د صحابوں نے دیکھو عائشہ بھائی ہمارا والا کے بچی راشا زبز مکہ لکہ دا مار و روان شم ما بھی مسجد نبوی دے بیا دا بیرا لو نشی عائشہ بھائی کینا زبز مکہ خبی ہو غزولی اور آتے یہ بچی دا سر زمان پا دی خبو کے کیا دا زمان تا دی خکل کھا دا زوان دا خبره که او دومره دروغ وی چې زه په مسجد نبوي کې وم وی عایشه رضی الله تعالی عنها امهات المؤمنین ام المؤمنین د مؤمنانو مور وی هغې ما ولیدل او ما ته ویل چې بچی راشه زما خواله او زه لکه د مار په خېټه باندې داسې ورغلم چې بېادبي رانه ونشي د هغوی د ښو خوا ته مې ځان ورسه لکه دا خبره په قرآن او حدیث کې په کوم ځای کې ده یا د احنافو چې کوم معتبد کتابونه دي هغې خو هم داسې خبرې نه کوي چې کوم دا ځوان کوي که دا خبره چېرته یو عام انسان کړي وي اوس به خلکو به سولی کړی وی پانسي کړی به وي دا هغه به ورسره کړي وي چې هلکه تا خو د امت چې کومه مور ده د هغې په باره کې تا داسې خبره کړې ده نو چې دا خلک دا مړي را ژوندي کوي د قبرونو نه را ژوندي کوي دیو ته ودرېږي په عربو کې د ټول نه قوي علما شته دی شیخ سدیر شو شیخ ابن باز شو شیخ عثیمین شو وغیره یا مخکیني ډېر ښه علما تېر شوي دي په عربو کې کم یو ته د اوسه پورې یو صحابي نه ده راپاڅېدله چې په حرم کې ورته غاړه ورکړي یا ورته بل څه کړي خو زموږ د 14مې صدۍ او د اخرنۍ صدۍ د دې دا ځینې باطل فرسته علما چې دلته حلوا ته پراته وي دا خبرې کوي صاحبه چې عایشه مې ولیده کله مخکې ورځ کې ویل چې عیسی علیه السلام مې ولیده موسی علیه السلام په سیند کې لامبل چې ما ورله غاړه ورکړه زه حیران دې ته چې موږ ته ټول 140 کسان کینې خطبې ته په هغه کې دومره تیاری ورته کوو د قرآن او حدیث نه د دې خلکو ته چې دا په سلګونو په زرګاو خلک کیني نو دې نه ولې څوک تپوس نه کوي چې هلکه ته موږ ته قرآن او حدیث ولې نه ذکر کوې دا ته موږ ته څه خرافات وي اکثر ملګرو ته زه هم چې په دې اوس د انډیا سره جنګ دی په کار د همدا خلک یې ورمخکې کلي وی دا کوم دا چوف سرکار چې دی دا فوک سرکار چې دی دا خلک چې را ژوندي کوي دا مړي را ژوندي کوي چې دی په دې چوف باندې دومره ارتشي کولی چې دومره قوي دي چې مړي را ژوندي کوي نو بیا د دومره انتظامات ته څه ضرورت دی خو باید دا خلک دا کار وکړي دا ټول هسې بېدینۍ دي هسې خرافات دي د اسلام او د